مصطفى مصطفى منبع للصفا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه السلام. عزیزانو، نن سبا وخت کې زمونږ په معاشره کې چې کم په تیزی سره یو سیز هغه روان دی، هغه دا دی چې یاره بې حیایي، بې پردګي دا زمونږ په معاشره کې ډیر په تیزی سره روان دی. او د دې متعلق مونږ به یو مختصره شان خبره په انډیا کې چې کوم واقعه پیښ شوې ده، زمونږ د ټول امت هغه خور مسکان نامه ده د هغې، او هلته کې په کرناټک کې چې کوم دی دا واقعه پیښ شوې ده، او په کالج کې چې هغې په کوم جرأت سره، په کوم خسته انداز سره د الله جل شانه نامه لفظ تکبیر الله اکبر ناری لګولي، او دا شاته بيدینه، دا سپی، دا مردار، دا بېمانه، د ایمان نه خالی دا خنزیران ورپسې شاته را روانو، او هغه چې کم دی د خپل د باطل خدایي چې کم دی هغه چغې والی. د هغه مسکان خور د هغې د حوصله افزایی دپاره، د هغې د تسلی دپاره زمونږ په انډیا کې زمونږ مشرانو علماو هغې ته چې کم دی هغه نقد پیسې م ورته ورکړي، او د هغې چې کم دی د حفاظت دپاره د هغې ذمهداریانې م ویشتي. عزیزانو، اوس قرآن کریم کې الله جل شانه فرمای چې یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. دی آیات کریمه کې الله جل شانه فرمای یدنین علیهن من جلابیبهن، چې اے پیغمبر دی خپل بیبیانو تم اوایا او د امت دی لوریانو تم اوایا چې په خپل ځانونو باندې داسې پرده، داسې غټ صادر، جلابیب هغه صادر ته ویلی شي چې د سر نه واخلي تر خپو پورې، دا پکې انتهایی پټه وي. د دې د یو اندام هم چې کوم دی هغه پته نه لګي. د دې متعلق یو مختصره شانتي یو تصویر مې مخې ته رالو، کوم چې په سوشل میډیا باندې کېدی شي زما دا خبره څوک اوري دویم کتلی وي. په یو ځای کې ګاډی ولاړو، هغې باندې د پاسه هغه ترپالې اچولې، او هغه انتهایی نری، چې کله باران شو نو هغه ترپال ټول لون شو، د ګاډي سره هغه ترپال جختو لګېدو، نو ګاډی نیم سی څه ښکاري څه نه ښکاري. نو بس هغې ته دغه لیکلي چې یاره د عقلمندو دپاره په دې کې یو لویه اشاره ده. بعضې اوقات په دنیا کې داسې حالات انسان له مخې ته راشي چې یاره هغه تصور، د هغې هغه پکچر چې کوم دی هغه ګوري، د هغې نه لوی سبق حاصلیږي. اوس په دې سوشل میډیا باندې ګوره بهترین پکچر چې کوم دی هغه دا ورکړو چې د 2 کیلو تصویري ورکړو، 1 کیلو چې کوم دی هغه سپینه، یو په پوستکي کې پټه، چې کم نه پوستکي لرې شو په هغې باندې مچان او میږي دا هر څه چې کوم دی هغه راغونډو، او چې کومه په پوستکي کې پټه وه هغه چې کوم دی محفوظه پرته وه. نو دې کې زمونږ دپاره یو لوی سبق، الان کې د قرآن کریم زمونږ دپاره یو لوی د هدایت ذریعه ده. خو لیکن بعضې اوقات چې یو نور حالات هم داسې ته وګوري، د دې متعلق زمونږ حضرت مفتی سے مفتی طارق
مسعود صاحب دامت برکاتهم العالی الله جل شانه دی عمر او علم کې برکت واچي هغوی وی چې یره الله جل شانه قران کریم کې فرمای ان انکر الاصوات لصوت الحمیر وی بشک په ټولو کې بد आवाज چې کوم دی هغه د خر आवाज دی وی ما وی چې دې ته خلک د خر او دغه وی الله جل شانه ما ته خو وی ز په سفر باندې روان شوم چې په سفر باندې روان شوم نو وی اوس د روډ د پاسه چې کوم دی هغه اوس خر ولاړ دی او ارنم ورته وخه هر څه ورته وخه او د روډ په مس کې او گاډي تیریږي د پروا نشته دی چې یره خبره ما به گاډي وخیدا سه نو امام چې اسی دې ته خر نه دی ویلي زمون په معاشره کې مخالک چې کوم دی ویا لکه سه خوشي خره وي مطلب په خبره باندې نه پويږي نو عزیزانو مقصدی خبره د پردي خو لیکن پرده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حکم کړی چې یره ستا بیان کله د کور نه روزي دی منافقین او دی مشرکین به هغه ته تکلیف رسولو هغه به د باندیان او د غلامان د لونډیا چې ورته وي دا به چې کم دی دا به تنګول ځکه د دوی د لونډي او د بیبي د خزي د آزادي په پرده کې چې کم دی هغه فرق دی د آزادي بیبي د پاره ټول جسم چې کم دی هغه پرده دی او د غلامي د پاره چې کم دی هغه ټول جسم پرده نه دی دا غي د پاره ټول جسم پرده نه دی نو نبی صلی الله علیه وسلم د الله جل شانه فرمایي چې خپل بیبيانو تم اوایا او د دې امت لوريانو تم اوایا د دې امت زنانو تم اوایا چې یره په خپل ځان باندې داسې غټ صادري او داسې پرده او کوي چې یره ستاسو د وجه چې کم دی هغه بل تکلیف کې چې کم دی هغه نه رسی ځکه په شریعت کې دا یو خبر عزیزانو دا یاد ساتي مسله دا ده چې په شریعت کې په زنانه باندې پرده لازم ده په سړی باندې پرده نه ده لازم سړی خو به بار روزي هغه خو آزاد دی هغه خو به ګرځي داغه کار روزګار به یاران دوستان جمعات اجرا بیٹک هر څه هغه ته وزیر راځي خو لیکن زنانه ذات خو په دې کې نش دا نشي کوله نو زنانه ذات چې کلم د کور نه روزي نو د پردی به انتهایی چې کم دی هغه لوی دغه کوي بیا چې کم په انډیا کې دا کم زمونږ د خور مسکان هغه چې کم دی د دې حوصله افزایی د پاره مونږ ټول مسلمانان د یې حمایت کو او د ټولو د پاره او بل زمونږ په پاکستانی قوم کې یو لوی د زلالت یو خبره سپرته د زلالت یو لوی خبره دا پرته ده چې کله د بهر ملکونو نه اغیار راشي يهود راشي مشرک راشي نو دوی خپل قومي لباس کمیس شلوار دا چې کم دی دا وته په تحفه کې ورکي او لیکن د بدبختی یو لوی خبره ده افسوس پکار دی چې قومي لباس مونږ هغه ته په تحفه کې ورکو یو غیر مسلم ته او په خپل چې کله قومي لباس هغه ته ورکي نو دا غ لباس یا چولې دا یو لوی د زلالت او یو لوی د بیزتی خبره ده ته د خپل قوم د خپل شعار چې کم دی هغه داغه تعارف کې لګي او خپل لباس ته وګوره خپل لباس ته وګوره نو زنانه ذات په کورونو کې چې کم دی هغه صحه پورې پرده خپل رور وی پلار وی خیر دی داغه لکور کې وخت تیریږي یو بل سره 24 غنټه دغه وخت تیریږي نو دغه پرده دغه لونته کې مشکل شي زنانه کور ذات دی خبره د لوخي وینځي یا جارو وخي یا نور کور ډیر کارونه دي خبره د چې هغه کوي نو دغه کې لګونته لوپټه د سر نه لري شي خبره د کمیس بیزای دغه شي نور اندام داسي دغه کار نو پلار رور هغه بیا لک ستر کول پکار دی د دوینم چې انسان ته د ګناه چې کم دی هغه موقع نه ملاويږي خو لیکن کلم چې دا د کور د درشل نه بهر قدم اګدي جلابیب غټ صادرونه په ځان باندې چې د خپل ګیروان د خپل ستر عورت د زنانه ذات د آزاد زنانه ذات ټول جسم ستر عورت دی ټول جسم په نن سبا وخت کې خو انتهایی غټه فتنه ده انتهایی غټه فتنه نو عزیزانو د تیسیس باره کې چې کم دی هغه ټول بیا به زه یو خبره دا وکم چې یاره نن سبا بیا خلک الزام لګی الزام زه په دې کې یو خبره عرض کم زما د خپل مرګري ته دا خواسته چې دا خبره کم زه عرض کوم د دې ماته د خپل شارټ کلیپ جوړ کی او زما په دې محله کې چې کم دی دا غي تعارف دی وکي کلم د یو انسان نه د ګناه د وجه نفرت نه دی کول پکار دا د زړه د درد دا خبره کوم د ګناه د وجه انسان نه نفرت نه دی کول پکار د ګناه نه نفرت کول پکار په مونږ کې یو غټه مسله څه ده
مونږ چې کله په یو انسان کې یو غلطي ووینو د هغه سره هغه په اردو کې هغه یو فکره ده سارے رشتے ناتے توڑ جاتے ہیں ټول رشتې ټول مړې ژوندې هر څه د یو معمولی شانتي غلطۍ د وجې نو عزیزانو زه خو به دا ویم ما په د خپله معاشره کې هم دا خلک لیدلی دي چې لږ د 2 پیسې ورسره راشي تکبر انتهایی لوی دا نه دی کول پکار بل خبره دا ده د شریعت زمونږ حضرت مفتی صاحب نه چاته پوسټ کړو چې یاره جی داسې چټۍ ورته راله و یاره جی ما نه غلطي شي و زه یو کس لاړم ما معافي وغوسته د هغې نه د هغه نه چې کوم دی ما معافي وغوسته او د هغې باوجود هم هغه ما سره چې کوم دی هغه داسې کار کوي ما سره خبرې نه کوي داسې کوي هغه ورته وی چې یاره وروره داسې کار دی بس صحیح شته یو شرعي حق چې کوم دی هغه ادا کو اوس په دې کې یو پوینټ ځان سره یاد ساتئ پوینټ په دې کې دا دی چې دا د معافۍ درجه صرف او صرف الله جل شانه سره صرف او صرف الله جل شانه سره اوس که یو بنده بل بنده لاړو د خپل ګناه چې کم دی هغه دغه نه معافي غواړي د خپل غلطۍ باندې چې کم دی هغه پیمانه دی نو اوس دا چې کم یو بنده بل بنده لاړو نو دا چې کم له معافۍ لتلې دی نو عزیزانو زه لاسونه تاسو ته داسې نیسم د ځان نه د منافقت یو لوی چې کم دی هغه سیز مه جوړوئ ځان ته انتهایی لوی قدر مه خېجوئ ته خو د خاور ډیرې ته خو د یو داسې اوبو نه مونږ پیدا یو چې په کپړو باندې ولګي په بدن باندې ولګي مونځ ورسره نه کېږي پلیت حسابېږي لګیا دی نو چې رالو انسان بس عفو درګذر دا بردباري او حلم او دا سیس چې کوم دی دا څه ته ویلی شي نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی دا حدیث مبارکه چې موجود دی دا د څه شي او اوس چې د دومره یو انسان ته ډکه ساتل او په یو کور کې په یو مجلس کې داغه چې کم دی کپړې وستل داغه بیزتی کول داغه چې کم دی نور هغه ته تکلیف رسول دی هغه یو ګناه نو هغه انسان و دومره ګناه نه کړي او چې څومره هغه ته تکلیف ورسي نو عزیزانو په خپل مابین کې په مینه او محبت په اتفاق سره وخت تیرول پکار مونږ په یو داسې کمبخته معاشره کې اوسېږو دا زه په خپل کور کې دا خبره کوم چې مونږ یو داسې ذلیله معاشره کې اوسېږو داسې ذلیله طبیعتونه او ذلیله خویونه دي زمونږه که چېرې یو ځوان هلک یا یو ځوان جینۍ په کور کې خپل شرعي حق چې کوم شریعت هغې ته حق مونږ وایو ځان ته مسلمانان خو لیکن مونږ په مسلمانۍ باندې عمل نه کوو عزیزانو صفا خبره ولې زه نه کوم بیا بل نه کوي که یو هلک یو جینۍ په خپل کور کې د شرعي حق چې کوم دی هغه دعوه وکړي هغې اظهار وکړي هغه ښکاره کړي چې یاره ما ته واده وکړي ما ته دا رشته دا داسې نو عزیزانو ډېر په افسوس سره دا خبره کوم زه خو نن شکر وباسم چې ما سره دا مایک په لاس کې دی زما په سوشل میډیا باندې دا خبره دی خلکو ته ورسي ډېر په افسوس باندې دا خبره کوم هغه باندې د بې حیایي د بې غیرتۍ د بزدلۍ یو لوی لیبل په هغه باندې لګي لوی لیبل چې په دې باندې موږ ته افسوس پکار دی لوی لیبل داسې لګي نو زه هغه پلار هغه رور یا هغه رشتہ دار ته ویل غواړم چې کم لیبل ته په خپل رور په خپل خور یا په خپل رشتہ دار باندې لګي زه تاته وایم که ستا بیبي وي زه ستا نرتوب ګورم ته دا بیبي له ځان نه لرې ته د خپل شهوت کابو که نشي کابو یو ناواده کړی هلک یو ناواده کړی جنۍ بیا هم څه ناڅه وخت په تېر کړي خو لیکن کله چې د واده نه پس ته زه ستا نرتوب ګورم ته د ځان نه دا بیبي لرې کړه ته خپل شهوت کابو که د دین اسلام شریعت مطابق د خپل حدودو کې ته ځان وساته نشي ساتلی انسان عزیزانو دا یو فطرتي څیز دی زما د خپل ملګري ته دا خواست دی چې دا ماته شارټ کلیپ چې کوم دی دا بیل کړي او دا د معاشرې ته چې کوم دی هغه ورسوي دردمنده سوال د دې متعلق چا څه خبرې وي راشئ موږ سره کښېنئ موږ د قرآن او حدیث نه صفا خبرې کوو دا سلطان د خپل د ځان نه خبرې نه کوي انشاءالله د قرآن او د حدیث نه به زه تا ته دلیل پیش کوم چې ته د بې حیایي او د بې غیرتۍ دا لیبل چې کوم دی دا په معاشره باندې ولې لګي نو عزیزانو د پردې چې کوم دی هغه انتهایی خیال کول پکار دی انتهایی چې کوم دی هغه د دې خیال ساتل پکار دی خپل خویندې میندې دوی سره مینه محبت په اتفاق اتحاد او نن سبا عزیزانو زه به دا وایم چې دومره نازک زړونه که ته د یو خور یو مور یا خپلې بیبي ته ووایې چې یاره خبره د پرده
نو خوله په خوله دله جواب درکوي. نو عزیزانو ډیر انتهایی د فتنې ډک وخت دی، ډیر انتهایی د فتنې ډک وخت. زر تر زره چې څومره وي خبره زمان دام یو دردمندانه سوال دی چې څومره زر تر زره وي د چا صرف د شریعت مطابق خپل بیبي ته روټۍ ورکولی شي، کپړه جامه ورکولی، ځای ورته ورکولی شي، دی د نکاح وکړي. یو زنانه ذات په کور کې د واده شوه، هغه چې کوم دی د هغې واده وخت پوره دی، بس شړق دی ولګي په دې تعلیمونو باندې، هېڅ هم ترې نه جوړېږي. انسان مړ شي هر څه پاتې دي. نو الله جل شانه دې په دې خبرو باندې ماته تاسو ټولو ته عمل کولو توفیق راکړي.